الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمر دین اسلام عزتمند و محترمو، نننے درس تے پا عنوان د هدی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الذکر، د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ د الله رب العالمین په ذکر او یاداش کې. دا خبره ځکه مهمه ده چې ډیر خلک د الله رب العالمین ذکر کوي لیکن په بدعي طریقو باندې، او ډیر بدعات او خرافات په دې باب کې رامنځته کړي دي. مؤمن له پکار دار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا وپیژني او په هغې باندې عمل وکړي. نبی علیه السلام کان اکمل الناس ذکرا لله عز وجل، په ټولو انسانانو کې په کامل طریقه باندې نبی علیه السلام د الله رب العالمین ذکر دا کړی دی په خپل ژوند مبارک کې. د نبی علیه السلام ټولې خبرې دا د الله رب العالمین ذکر و. نبی علیه السلام اوامر او نواهی او امت ته ټول دین بیانول دا د الله رب العالمین په ذکر کې داخل دی. نبی علیه السلام به په ناسته ولاړه او په حالت د روانوالي کې او په حالت د ودرېدلو کې په هر حالت کې د الله رب العالمین ذکر داسې کو لکه انسان چې څنګه سا اخلي. عائشہ رضی الله عنها د نبی علیه السلام په باره کې فرمایي چې کان یذکر الله علی کل احیانه، نبی علیه السلام به د الله رب العالمین ذکر په هر حالت کې کو. د نبی علیه السلام چې کوم اذکار نقل دي هغه دوه قسمه دي. یو مطلق اذکار دی چې انسان په عام وختونو کې د الله لوی پاکي او حمد بیانوي، او یو چې کوم دی نو په خصوصي وختونو کې خصوصي اذکار دا هم د نبی علیه السلام نه نقل دي. لکه د نبی علیه السلام نه اذکار سبعی او بیګایی دا نقل دي چې انسان د ورځې په ابتدا کې اذکار وکړي بعضې، او د ورځې په اختتام او آخره ماښامي کې چې کوم دی د الله رب العالمین ذکر وکړي. د سحر په اذکارو کې د نبی علیه السلام نه مختلف دعاګانې نقل دي چې هغه دعاګانې به زه دلته کې صرف عبارت تندا ذکر کم دې لپاره چې موږ تاسو ته یاد شي او په دې باندې عمل وکړو. د سحر په اذکارو کې د نبی علیه السلام نه یو دا دعا نقل ده چې نبی علیه السلام به فرمایل چې اصبحنا علی فطرة الاسلام وکلمة الاخلاص ودین نبینا محمد صلی الله علیه وآله وسلم وملة ابینا ابراهیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. او دغه شانتي دویمه دعا به نبی علیه السلام دا ویله چې اللهم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. دغه شانتي بل دعا د نبی علیه السلام نه دا هم نقل ده چې اذا اصبح احدکم فلیقل. نبی علیه السلام فرمایي کله چې په تاسو کې یو تن سحر کې نو دا دعا دی ووایي چې اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمین اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا د سحر په ټایم کې ویله، او کله چې به ماښام شنو د ماښام په اذکارو کې به هم دا دعا هم دقه شانتې ویله. دغه شانتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د سحر په اذکارو کې سید الاستغفار دا هم نقل دی، او دا نبی علیه السلام فرمایلی دی چې کوم سړی سحر دا سید الاستغفار ووی او په یقین باندې ووی او په دغه ورځ کې دا سړی وفات شو دخل الجنه، جنت ته به داخلیږي. او کوم سړی چې ماښام ووی په یقین باندې ووی موقنا بها او فمات من لیلته په دغه شپه کې دا سړی وفات شي نو دخل الجنه، جنت ته به داخلیږي. دا د سید الاستغفار فضیلت صحیح حدیث کې راغلی دی. سید الاستغفار هغه دا دی چې اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. دیزه پوری دا سید الاستغفار دی چې نبی علیه السلام به سحر اذکارو کې او د ماښام په اذکارو کې دا ویل. دغه شانتي د نبی علیه السلام نه دا دعا هم نقل ده. نبی علیہ السلام به فرمایل کله به چې سحر کو چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا دعا به نبی علیه السلام په ورځ کې سل کرته ویله، او دی فرمایلی دي کم سړی چې دا دعا سل کرته ووایي نو د هغه دپاره دومره ثواب دی لکه لس غلامان چې سړی آزاد کړي.
او داغه د پاره په عمل نامه کې سل نیکي ولیکل شي او دغه شانتي سل ګناهونه به الله سبحانه وتعالى ورجي او وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. دغه ټول ورځ د سحر نه تر ماښامه پورې به الله رب العالمین د دې انسان حفاظت د شیطان نه وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به هیڅ یو سړی داسې رانشي چې هغه به ډېر افضل عمل کړي د دې سړي نه، چا چې دا کلمه سل کرته ویلي، مګر هغه سړی که هغه د سلو نه زیات وي نو د هغه عمل به افضل وي. یعنې په ټولو عملونو کې دا ډېر یو بهترین او افضل عمل دی. دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم نه په دعاګانو کې د سحر او د ماښام دا دعا هم نقله چې نبی علیه السلام به فرمایل چې اللهم انی اسألک العافیة فی الدنیا والآخرة، اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی دینی ودنیای واهلی ومالی، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دا دعا به نبی علیه السلام سحر هم ویلا، ماښام به هم ویلا. دغه شانتي د سحر او د ماښام دا ذکر هم د نبی علیه السلام نه نقل دی چې فرمایل به چې هیڅ یو بنده چې سبا کی یا ماښام کې دا دعا وي مګر الله سبحانه وتعالی به په دغه ورځ کې دله هیڅ یو شی ضرر ونه کی، الله به حفاظت وکړي. او دا دعا به نبی علیه السلام درې کرته فرمایله چې لا اله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا به درې کرته ویل چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم د سحر او د ماښام. دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته یو دعا ښودلې وه. ابوبکر صدیق نبی علیه السلام ته وویل چې د الله رسول ماته یو داسې دعا وښایه چې سحر او ماښام یې ویمه. نبی علیه السلام ته وفرمایل چې دا دعا وایه چې اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة رب كل شيء ومليكه ومالكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم، وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی چې دا دعا چې کله سحر کې نو وایا، کله چې ماښام کې نو وایا، و اذا اخذت مضجعک، او کله چې ته ډډه ولګې سملې په خپله بستر باندې دا دعا وایا. دغه شانتي د نبی صلی الله علیه وسلم نه کور ته د داخلېدلو د کور نه د وتلو اذکار هم نقل دي. کله به چې نبی علیه السلام د خپل کور نه وته نو دا دعا به ویله چې بسم الله توکلت علی الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. دا به نبی علیه السلام دعا د کور نه د وتلو په وخت کې ویله. او کله به دا دعا ویله چې بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم سړی چې د کور نه وځي او دا دعا وي چې بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله، نو یقال دې سړي ته وویل شي چې هودیت و کفیت و وقیت، چې تا ته هدایت وکړی شو، الله ستا دپاره کافي شو، الله سبحانه وتعالی ستا حفاظت وکړو، وتنحى عنه الشیطان، او شیطان ته نه لرې شي. کله به چې نبی علیه السلام د سحر مونځ دپاره د کور نه وته نو دا دعا به ویله چې اللهم اجعل فی قلبی نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا واجعل من تحتي نورا اللهم أعظم لي نورا. دا دعا به نبی علیه السلام چې کله سحر مزلتونه دا به ویله. کله به چې نبی علیه السلام کور ته داخلېده د کور د داخلېدلو دعا د نبی علیه السلام دا وه چې فرمایل به چې اللهم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توکلنا. نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا وویله، کور ته به داخل شو، بیا به په خپل اهل باندې سلام وویلې. وبالله تعالی التوفیق.